هو الله الواحد القدیم محدث د عالم الله دی. هغه الله چې متصف دی په صفت د وحدت سره، او هغه الله چې متصف دی په وصف د قدامت سره، قدیم دی. قدیم هغه ذات توای چې مسبوق بالعدم نه، عدم سابقه ورته نه، یا په بل عبارت سره قدیم الذي لا بداية له. قدیم هغه توای چې ابتدا ورته نه، او قدیم هغه توای چې عدم په ناراضي، عدم سابقه په ورته ثابت نه، او عدم لاحقه په راتلې نشي. هذا تصريح بما علم التزاما إذ الواجب لا يكون إلا قديما. دا دفع د اعتراض دا، خلاصه د اعتراض دا ده چې مخکې تیر شو چې محدث د عالم صرف او صرف الله دی، او الله هغه ذات ته وایي چې وجودي ضروري وي، واجب الوجودي. نو چې الله واجب الوجود شو نو قدیم هم شو، ځکه چې واجب الوجود شو نو وجود عین شد ذات سره، یا وجود لازم شو د ذات سره، یا وجود مقتضای ذات شو. دې کې اختلاف دی د متکلمین او د فلاسفو چې وجود د باری عین دی که لازم د ذات دی او که مقتضای ذات دی. دریوان اقوال پکې شته. که وجود عین ذات شي، که وجود لازم ذات شي، که وجود مقتضای ذات شي، نو واجب الوجود هغه ته وایي چې عدم پې نه راځي، او عدم سابقه او مسبوق بالعدم نه. او کم شی چې مسبوق بالعدم نه هغه قدیمی کنه، نو واجب قدیم شو. نو القدیم ذکر کول د لفظ الله نه وروسته دا استدراک دی، بے فیدے کار دی که واجب قدیمی کنا. دے جواب کئی چی خبر خود خواہ کا خو مخی دا لفظ اللہ نا قدیم التزاما معلومی دا، ذکر پا لفظ اللہ مفہوم واجب الوجود، او کم شی چې د مفهوم د شي نه معلومیږي، کم لفظ چې دلالت په لازم د مفهوم باندې کوي هغې ته دلالت التزامی وایي. او د لفظ الله نه قدم معلومېده خو التزامن. اوس د تصریح وکړه القدیم، دې ته وایي تصریح بما علم التزامن، صراحت کول په هغه څه چې د مخکې څه نه په طریقې د التزام سره معلومېدل. بعضې وخت کې تصریح بما علمه ضمنن شي، مخکې تضمنن یو شی معلومیږي، ته پې تصریح وکړې، هغې ته تصریح بما علمه ضمنن وایي، یا بما علمه تضمنن، او دې ته تصریح بما علمه التزامن وایي، دې ته استدراک نه وایي. هذا تصریح بما، دا صراحت دے پا هغه څه علمه چې د مخکې نه معلوم شوی دی التزامن په طریقې د التزام سره. ولی
اذ الواجب لا يكون الا قدیما دا اللہ نا واجب معلومی کی ځکه واجب په مفهوم دا اللہ کی دے او واجب نہیں مگر قدیمی ولی ځکه واجب هغه ذات ته وایي چې وجود عین ذاتی یا لازم ذاتی یا مقتضا ذاتی په دې دریوانو تقدیراتو سره واجب هغه ته وایي چې عدم سابقه په ناراضي نو چې عدم سابقه په ناراضي معنا مسبوق بالعدم نه ده هم دې ته قدیم وایي کنه اے پاسانه ټکو دا کې درته دی وایي چې واجب نه مگر قدیمی معنا دا د لا ابتداء علی وجودی ابتداء نه د وجود د واجب د پاره ځکه که وجود د واجب د پاره ابتداء راشي چې د پلان کې وخت نه موجود شو نو د هغه ابتداء نه مخکې عدم و معدوم کنه او مسبوق بالعدم خو ممکنی واجب کېدی نشي هلکه تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ اذ لو کان حادثه دا اذ لو کان حادثه دا د دې ځای سره لګېږي اذ الواجب لا یکون الا قدیما واجب نه مگر قدیمی اذ لو کان حادثه ځکه که چېرې واجب قدیم نشي نو حادث بشي ځکه یو ضد چې ثابت نشي نو بل ضد به ثابتېږي او کبل زد هم ثابت نشي نو ارتفاع د نقیضینو برش نو چې قدیم نشو نو حادث بشي نو چې حادث شو نو مسبوقا بالعدم بشي مسبوق بالعدم بشي معنی عدم به سابق شي مسبوق بالعدم دا معنی مؤخر بشي د عدم نه عدم به سابق شي نو چې عدم په سابق دا واجب معدوم او اوس دی موجود کنو ترجیح دی ورکړه وجود د په عدم باندې او ترجیح د پاره مرجح پکار دی نو چې مرجح هغه به محدثي نو لکان وجوده من غیره ضرورتا نو وجود د بل چا نشه ضرورتا ابل سوک دے مرجح دے محدث دے چې د وجود ته ترجیح ورکړه د په عدم باندې حتی وقع فی کلام بعضهم دې پورې خبر اخلاص شو چې واجب نه مگر قدیمی نه بلکې ورته دی یو پیس پکې واجب نہیں مگر قدیمی ځکه که قدیم نشي نو حادث بشي حادث نشي کېدلی نو قدیم به دا خبره تیره شو دا حتی وقع دا متعلق دی اذ الواجب لا یکون الا قدیما پورې واجب نہیں مگر قدیمی حتی وقع فی کلام بعضهم دی عبارت کے مقصد دا دے چودری اقوال ذکر کئی پر نسبت کی چې د واجب او د قدیم په منځ کې کم نسبت دی نو اول قول دا ذکر کئی چې بعضی ملایان ویلی دی چې د واجب او د قدیم په منځ کې نسبت د ترادف دی ترادف پیژنئ ترادف دی ته وایي چې الفاظ بدلی او معنا یوی لکه قعود او جلوس الفاظ بدل دی او معنا یو ده لکه لیس او اسد الفاظ جدا دی معنا یو ده دی ته ترادف وایي حتی وقع فی کلام بعضهم تر دې چې د بعض ملایانو په کلامونو کې راغلی دي چې ان الواجب والقدیم مترادفان واجب او قدیم مترادفان دي الفاظ جدا دي او مطلب یو دی لیکن علامہ په اعتراض کوي په دې قول باندې
لکنه لیس بمستقیم، لیکن دا د ترادف قول صحیح نه دی، لیس بمستقیم صحیح نه دی. ولی وجه دا دا چې ترادف دی ته وایي چې الفاظ جدائی او اتحاد فی المفهومی، تغایر فی الالفاظی او اتحاد فی المفهومی. او دلته داسې نشته. ولی ځکه واجب هغې ته وایي چې وجودی ضروري، عدم پې نه راځي. او قدیم دی ته وایي الذي لا بدایة له. نو مفهومونه جدا شو، نو چې تغایر په المفهوم راغی نو دلته ترادف نشي کېدی. للقطع ځکه زمونږ یقین دی بتغایر المفهومین چې د واجب او د قدیم په مفهومونو کې تغایر دی، او کم ځای کې چې تغایر د مفهومین وي هلته ترادف نه وي، نو دلته هم ترادف نشته. هلکه وانما الکلام فی التساوی بحسب الصدق، خبره خو په تساوی کې ده، په طریقې د صدق سره. خبره په چا کې ده؟ تساوی کې ده. او ترادف خو په څلورو منطقي نسبتونو کې یو نسبت هم نه دی. په څلورو نسبتونو کې خو یو نسبت تساوی ده کنه. څو نسبتونه دي؟ کم کم؟ نو تساوی پکې د ترادف خو پکې نشته. او په تساوی کې اتحاد د مفهوم ضروری نه دی. لکه انسان او ناطق دا متساویین په صدق دی. کم ذات باندې چې ناطق صادقیږي په هغه ذات انسان هم صادقیږي. او د انسان مفهوم دی حیوان ناطق، او د ناطق مفهوم دی ذات من له النطق. نو مفهومونه بدل شو او صادقیږي په یو ذات باندې. او د تساوی قاعده بدای چې دواړو طرفونو نه به موجبی کلیه صادقیږي. کل ناطق انسان او کل انسان ناطق. کلام پر تساوی به حسب ایسے دا کہ ردی پہ ہوگا. دا دی شرع قائد شرح دا دا حقی نم دے خیالی. دا شرع قائد نا دیر اگرانا دا. او پا حقی دو حاشی لگی دری دی. یو حاشی پہ لگولی دا عبدالحکیم سیالکوٹی آغا پہ دا خیالی نگرانا دا. او بلا حاشی دا علامہ لاہوری. نو پا علامہ تفتزانی باندی علامہ لاہوری چه محشید خیالی دی حقا پہ رد کرے چه تا خو آغا خلقو بانی تردیدو کو چه کم قائلین دا ترادف دی او دی ویلی چه ترادف کی خو اتحاد پی المفہومی او دلتا خو تغایر پی المفہوم دی خبر پا تساوی کی دا آغا ورطوئی چه تا دا اصطلاحاتونا نئی خبر پخوا دا اصطلاحوا چه ترادف بے ذکر کا او مراد پترنا تساوی وا نو چه چا قول پا ترادف کرے دے دا حقا مقصد هم دقا تساوی دا کنا حلکہ پہ پوئی چوئی نو یو قول دا شو چه دا قدیم او دا واجب پا مند کے کم نسبت دے نسبت دا تساوی دے او چه تساوی شو دوالو طرفونا موجبی کلیے کل قدیم واجبن کل واجب قدیمن علیکہ تاسو پہ پوچھ دیم قول فإن بعضهم على بعض ملیان پا دیدی على ان القدیم اعم من الواجب چی قدیم عام دے دا واجبنا نو قدیم اعم مطلق شو واجب اخص مطلق شو اور دو کلیان راشی یو اعمی او یو اخصی دا غیب امید کے کم نسبتی عموم خصوص مطلقی نو قدیم اعم شو پا اللہ ہم صادقی گی اور پا صفاتو دا اللہ ہم صادقی گی او واجب اخص شو صرف پا اللہ صادقی گی پا صفاتو نا صادقی گی قدیم ولی اعم دے دا واجبنا لصدقه علی صفات الواجبی زکا دا صادقی کی پا صفاتو دا واجب باندے
او واجب خو په صفاتو د واجب نه صادقیږي کنه هلکه په پوه شئ اوس په هغه نو ګورئ کوم ځای کې چې نسبت د عموم خصوص مطلق وي هلته د جانب د اخص نه موجبه کلیه نو کل واجب قدیم او د جانب د اعم نه موجبه جزیه او سالبه جزیه بعض القدیم واجبن بعض القدیم لیس بواجب بعض القدیم واجبن چې الله دی بعض القدیم لیس بواجبن چې صفات دي اوس په دې ملایانو اعتراض واردېږي چې تاسو د قدیم اطلاق په صفات وکړو نو صفات د اشعریو په نسبت باندې ودي او د ماتریدیو په نسبت باندې اته دي یو ورسره الله کا نو یا ټول اته شو یا ټول د الله سره نه شو دا خو تعدد د قدما راغی چې راغله او نصارا خو کافرو ځکه درې خدایانې منلي وو نو دلته خو اته شو یا نه شو کنه نو دې جواب کوي ولا استحالة محال والے نشتا فی تعدد الصفات القدیمه په دې خبره کې چې صفات قدیمه دي متعدد شي وانما المستحيل تعدد الذوات القدیمه او محال خو تعدد د ذوات قدیمه و دي په ذوات قدیمه کې خو تعدد نه دی راغلی ذات خو یو دی تعدد خو په صفات کې راغلی دا دی راشي ځکه صفات په مرتبه د معلول کې دي او ذات په مرتبه د علت کې دی منافی د توحید سره هغه تعدد ته چې په مرتبه د علت کې راشي نه هغه تعدد چې په مرتبه د معلول کې یلکه به پوه شئ وفي كلام بعض المتاخرين د بعض متاخرین په کلام کې دی کې مقصد دا دی یلکه امام حمید الدین دوریری دا د شپږمې صدۍ یا د اوومې صدۍ عالم دی او حنفي عالم دی دی وایي چې واجب او قدیم یو دی صحیح شو مقصد دا دی لکه په صفاتو اطلاق د قدیم کیږي همدغه رنګ اطلاق د واجب په هم کیږي لکه به پوه شئ ګورئ وفي کلام بعض المتاخرین په کلام د بعض متاخرینو کې راغلي دي کل امام حمید الدین الزریری ومن هغه څوک تبعه چې د پسې دي د تابعدار دي د هغوی په کلام کې تصریح صراحت ده بان الواجب الوجود هغه چې واجب الوجود لذاتی د ذات په اعتبار سره هو الله تعالی وصفاته هغه واجب الوجود لذاتی الله هم ده او صفات د الله هم دي نو مخکې خو مونږ ویلي چې د واجب اطلاق په صفاتو نه کیږي او حمید الدین دریری وایي چې د لکه څنګه چې د قدیم اطلاق په صفاتو کیږي د واجب اطلاق به هم کیږي واستدلوا دی دلیل نه ولا دلیل یې سره یلکه دلیل دا دی چې واجب الوجود درې سيزونه دي واجب ممکن ممتنع دا درې سيزونه دي کنه خنوي صفات ته خو ممتنع نه وای څه ورته نه وای ممتنع ورته نه وای ممتنع نشو نو سو پاتې شو ممکن واجب نو قدیم ورته وای څه ورته وای قدیم ورته وای حادث هم ورته نه وای نو حادث ممکنی د ممکن نزان ساتي حادث ورته نه وای نو چې ممکن نشو نو یو پاتې شو چې واجب دی نو صفات واجب شو الکه په دې مسله پوه شئ واستدلوا دوی دلیل نیولې علا په دې خبره ان کل ما هو قدیم هر هغه شی چې هغه قدیم وي نو په هو لا واجب لذاتی هغه واجب لذاتی کوم شی قدیمی
هغه به واجب نه صفات قدیم دي واجب به همي ولی بأنه لو لم يكن واجبا لذاتی که واجب لذاته نشي لکان جائز العدم فی نفسه عدم به جائز شي فی نفسه کنا ځکه ممتنع خو نه دی نو ممکن بشي نو په يحتاج فی وجوده محتاج بشي په وجود کې لا مخصصن ممکن چې شنو وجود او عدم ضروری شو چې اوس موجود کنه مخصص پکا ده مرجح ويكون محدثان محدث شو اذ لا نعني بالحدث ځکه موږ نقص کو په حدث باندې الا ما مگر هغه سو يتعلق وجوده چې متعلق شي وجود د بيجاد شيء اخر په ایجاد د بل شي مونږ حدث چاته وایو چې د وجود خانه ذات نه بلکې د بل چانا مستفاد نو چې د وجود کې مرجح او مخصص ته محتاج شو نو دا وجود د ذاتی شی نه شکنه بلکې په وجود کې د بل ته محتاج ثم يترزو سره بیا ډېرې خبرې کړې دي بس دي